बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोलो मुसलमानान ته دې واضح هي چې انشاءالله سبا به دیارلسم مئی باندې به انشاءالله تعالی د وړوکي اختر ورځ د عید الفطر به انشاءالله مناویږي. د رمضان مبارک ورځ یو میاشت پوره شوه او ګڼ شمېر ګواهانو هغې ګواهي وکړه د میاشتې د لیدلو. د دې وجې نه د پېښور علماو، د چرسدې علماو، د مردان علماو هم فیصله وکړه او انشاءالله سبا به زموږ هم فیصله دا ده، سبا به انشاءالله دیارلسم مئی باندې د زیارت په ورځ په کال 2021 دې باندې به انشاءالله تعالی د عید الفطر یعنې د وړوکي اختر اولنۍ ورځ وي. ټول قوم ته چې کوم دی هغه مبارک وګرځېږي دا اختر، او کم اموات او کم خلق په دغه کې دنیا نه تشریف وړی د هغې دپاره خصوصي دعاګانې وغواړئ چې الله د هغې مغفرت تامه کامله نصیب کړي. کم مریضان دي مریضان الله جوړ کړي، مرضونه آفتونه الله ختم کړي. او په دغې اختر کې د خوشحالۍ ورځې دي، چونکې رمضان مبارک پوره شو نو په دې کې د الله شکر ادا کول پکار دي. هغې خرافاتو نه بچ کېدل پکار دي چې کوم خرافات عام طور اخترونو کې چې کوم دی خلک کوي، او هغه اموات چې هغې کې کوم مړي شو او درېیمه ورځ د هغې نه وي سبا نه، نو اخترونو کې هغې له تګ چې کوم دی هغه خلاف شریعت دی. ځکه زاړه مړي یادول دا د خوشحالۍ ورځ ده، نه خفګان باندې بدلول چې کوم دی نه دي پکار، او نور هم د الله تابعداري په دې کې پکار ده. نو یو ځل بیا دغه اعلان دی چې سبا انشاءالله تعالی د وړوکي اختر اولنۍ ورځ ده او ډېر ګڼ شمېر ګواهانو ګواهۍ د وجې نه فیصله شوې ده سبا د وړوکي اختر اولنۍ ورځ ده، او الله پاک نه دعاګانې غوښتل پکار دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.